شو د ګاډي پکې هم تباه شو، ځوانان پکې هم تباه شو، زنانه پکې هم تباه شو، ماشومان پکې هم تباه شو. موږ په افسوس سره وایو چې چاته ووایو. د یو کور 7 کسه ټول کور خالی شو جی، 4 زنانه، 2 ماشومان او 1 نارینه. نو ټول خلک او بلکې تقریبا زه به دا ووایم چې ټول ډسټرک بونیر چې دی هغه غمزده دی. ګرانو قدرمنو کتونکو، پرون چې کومه افسوسناکه واقعه په ضلع بونیر تحصیل چغرزي کونسل پاندیل بابا پیزه کې راغلی وه، هغې ځای کې موجود یم. دا هغه چړی ده بدقسمته چې د دې نه تقریبا مخکې هم اکسیډنټونه شوي دي، خو دا کوم پرونی واقعه چې کومه راغله افسوسناکه واقعه ده. د یو کور پکې 7 مړي چې دي نو شهیدان شوي دي او ډېر زیات افسوسناکه واقعه ده. ټول تحصیل چغرزي یعنې بونیر په دې باندې ډېر زیات افسوس کړل، ډېر زیات خفه دي او حکومت له پکار دی که دا روډ نشي غټولی، غر دی چړیان نشي ختمولی، نو کم از کم سپورټ دې ته وکړي. دا لومبنۍ واقعه نه ده. ویل کېږي چې دلته دومره اکسیډنټونه شوي چې 27 شهیدان د دې ځای د لاسه لکه شهیدان شوي دي. نو یقینا چې حکومت له پکار دلته زموږ سره مشران موجود دي، د دوی سره به خبرې کوو چې هغه په دې حواله سوی غواړي. هغه هم پرون موجود و، دلته کې راسره یو مشر موجود دی، د سره به خبرې کوو. السلام علیکم. حاجی دا خو دا پیل ځل نه دی، 4 ځله دا کار شو. زمونږ 28 کسان چې دي د دې نه مخکې وفات شوي دي د دې چړی د لاسه او د دې حکومت د غفلت په لاسه، د انجینرانو او زمونږ ایم پی ایګانو کومې پیسې چې ووالي او هغه پیسې د الله تعالی هضم کړې او موږ ته څه کار ونه شو د روپۍ مناسب و. دا واقعه پرون څه ټایم ماهی ته راغله؟ دا 3:30 بجې. دا ډاکسن و؟ دا ډاکسن و او د سړی نه راته او شهیده ته. د یو کور پکې 8 کسان چې دي ضایع شو. او یو دی یو ګاونډي دی، خو 8 کسان پکې ضایع شو که نه. او نو لکه زیات نقصان د 10-8 لک روپو پکې نور مال و، راشن و پکې هغه ضایع شو. او دې کې زنانه څو وي؟ او زنانه پکې 15 وي او 2 ماشومان و، یو پکې ډرایور و. ټول مړه دي په ځای؟ او ټول په ځای مړه دي. دا سوی مواقع خلک دې نه خو په مخه دا واقع کې 4 ده، 4 ګاډي دي چې دې نه لاړه. دې د بدیر رومنې سره کېږي چې یاره تاسو راپاسه احتجاج وکړئ یا نور څه؟ یا موږ بار د ایم پی ایګانو له اے سی صاحب لم تلي په تلي کې چې ډمپر ووهه په دې تلي کال کې. نو موږ د چغرزو اے سی صاحب له لاړو، هغه چې موږ ستاسو له کوشش کوم او وسپوري کار شروع کوم، هغه هېڅ هم ونه کړه چې دا سپورټ ورته ته شو کېږي که نه، نو هم بس نه څه وشي که نه. نو اوس د حکومت کار دی، لکه موږ څه وویو، لکه موږ ډېر غریبانان یو، موږ ته بار درخواستونه کړي، خو زموږ په درخواست باندې عمل نه ریشي. او نو که تاسو میډیا او ستاسو په وساست باندې تاسو دا خبره مخې ته بوتله او زموږ څه کار شو، بار دا دغه چې دي دا ختم شوی، دا مثلا موږ ته ختم کړی شوی. نو لکه تاسو پکې میډیا زموږ سره کردار ادا کوي چې مخې ته دا خبره بوځئ چې یاره داسې ګران علاقې دي او په هغې کې ډېر خلک دغه شو، د ګاډي پکې هم تباه شو، ځوانان پکې هم تباه شو، زنانه پکې هم تباه شو، ماشومان پکې هم تباه شو. موږ په افسوس سره وایو چې چاته ووایو. پرون دا واقعه څه ټایم وشوه تاسو وایئ په هغې مقام؟ چې بالکل دا واقعه خو تقریبا د مازدیګر د لمانځه نه وروستو غالبا بانګ دغه تقریبا 5 بجې یا لږ بګ دغه څه ټایم و. موږ چې راورسېدو نو زمونږ ګردنوا چې څومره کلي دي غریبانان ټول رسېدلي وو. او افسوسناکه واقعه دا ده چې په دې کې د یو کور 7 کسه ټول کور خالی شو جي، 4 زنانه، 2 ماشومان او 1 نارینه. نو ټول خلک او بلکې تقریبا زه به دا ووایم چې ټول ډسټرک بونیر چې دی هغه غمزده دی او ډېر زیات پریشانه دي، خفه دي جي. الله دې هغوی له صبر جمیل ورکي. خو آیا دا چړی موږ افسوس سره دا خبره کوو چې دا په دې کې دا 4م ګاډی دی، بادرشاه باچا ووی دا 4م ګاډی دی، بالکل دا ټیک خبره ده. او دې کې 27 مړي وشو. بالکل
ځکه هغه مخکې سانحه خو داسې سانحه ځکه چې دا د یو کور پکې 7 مړي دي جي مرحومین دغه مړي د یو کور نو دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده. نو موږ بل دغه کو ستاسو د میډیا په وساتت باندې دغه اعلی حکام چې دي یا بالخصوص زمونږ چې څومره د KPK مشران دي چې دا چړۍ ده د دې کم از کم څه نه څه حل راوځي او دا نور دا خونریزي او دا صدمې او دا ناګهاني مرګونه داسې نه کېږي جي. جزاکم الله سجاد صاحب. قدرمنو کتونکو دا وخت چې دی نو زه موجود یم په بونیر تحصیل چغرزي یونین کونسل پاندیل پیزي بابا کوم دا چړۍ چې ده دا ډیره سخته چړۍ ده. تاسو به فوټیج کې هم کتلی شئ او دې په دې کې پرون یو افسوسناکه واقعه راغله. یو ډاکسن د دې ځای نه وغورځېدو تقریبا 1200 فوټ لاندې جوور کمر دی د هغې نه ښکته ولګېد. په هغې کې د یو کور 7 تنان چې نو شهیدان شو. په هغې کې 2 ماشومان وو 15 پکې زنانه وې یو پکې ډرایور و. ډېر زیاته افسوسناکه واقعه ده او دا یوازې نوې واقعه نه ده. د دې نه مخکې نور هم چې دي دلته ګاډي چې دي نو اکسیډنټونه شوي دي. تقریبا 27 شهیدان چې دی نو د دې چړۍ د لاسه 27 شهیدان شوي دي. نو زمونږ حکومت چې دی هغو له ضلع انتظامي له پکار دي چې کم از کم دا روډ نشي غټولی چړۍ نشي ختمولی. زه چلو دا غر دی دې ته سپورټ خو کولی شي که نه څه نه څه سپورټ چې دی چې دا وکړي دې روډ ته چې دا نور اکسیډنټونه دلته نه کېږي. د الله په امان.